ټول غلولا ټول غلولا ټول غلولا د پی ټی آی د مرکزی او صوبایي قیادت په کال د ملک د نورو برخو بشان تحصیل مندن کې هم د عمران خان سره د یکجهتۍ لپاره د غبارو مهم وچلولی شو. د ډیویژنل ډیپټي جنرال سیکرټري عبدالکبیر خان په قیادت کې په خانانو ډیری بازار، کوګا، اګارۍ او سورا کې غبارې او د پاکستان تحریک انصاف جنډې په هوا کې پرېښودې شوې. په خانانو ډیری پروګرام کې جاوید اقبال خان ضلعي نائب صدر، رحمت سید باچا، سیاب خان امازی، انور باچا او نورو ګډون کړی وو. په کوګا کې ناظم جاوید اقبال خان د پروګرام قیادت وکړو. په اګارۍ کې اکرام خان، صدام حسین، ناظم جاوید احمد او په سورا ګراوند کې د بختور شاه په قیادت کې د غبارو پروګرام تر سره شو چې پکې محمد افسر، یونس خان او نور د پارټۍ ملګرو ګډون کړی وو. په ټولو پروګرامونو کې کارکونانو د سابق وزیر اعظم چیرمن عمران خان کیدی نمبر 804 د رهایۍ لپاره ناربازي وکړه. میډیا سره د خبرو په وخت سابق امیدوار پی کې 25 عبدالکبیر خان، انور باچا او ناظم کوګاون جاوید اقبال خان وی چې د پاکستان په 40 کروڑه عوام کې تقریبا 20 کروڑه عوام د عمران خان سره ولاړ دي. هغه تر څو چې عمران خان په جیل کې وي موږ به په کلاره نه کینو. هغوی وی چې عمران خان د کرپ نظام خلاف دی او موږ ټول د عمران خان په شا ولاړ یو. مقررین وی چې د ملک د آئین او قانون مطابق پکار ده چې په 90 ورځو کې الیکشن وشي. هغوی وی چې الیکشن کمیشن دې صاف او شفاف الیکشن وکړي چې عوامو چاله ووټ ورکو موږ ته به منظور وي. په دې موقع کارکونانو د شهریار افریدي او د علي محمد خان د رعایت لپاره هم ناربازي وکړه. څنګه چې تاسو ووایئ نن د پارټۍ د هدایاتو مطابق په تحصیل مندن کې د نور بونیر په شانتې په تحصیل خودخیل او په تحصیل مندن کې په 15 مقاماتو باندې څنګه چې تاسو ووایئ په نګرۍ کې، خانانو ډیری کې، کوګا کې، اګارۍ کې او فاینل پروګرام دا زموږ د یونین کونسل ناوګۍ کم چې د سورا په مقام باندې وشو. مرګورو پکې پرجوش انداز کې او په ډېر په ګڼ شمېر باندې شرکت وکړو. تاسو وکړو په خپله دا د دې خلکو د عمران خان سره د والهانه عقیدت او د مینې یو کلاو اظهار دی چې وقتاً په وقتاً د هغې مثالونه خلک ورکوي ډېر په ګڼ تعداد کې چې کله خان صاحب کال وکړي خلک راوځي. خو زه صرف دا یو دوه درې خبرې کول ضروري ګڼم. څنګه چې پوره قوم ته معلومه ده نن تقریبا 40 ورځ ده د پاکستان سابق وزیر اعظم د پاکستان د ټولو نه د یو غټ جماعت سربراه چیرمن پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان د جیل د سلاخونو نه وروستو دی په یو بوګس مقدمه کې، په یو داسې مقدمه کې چې سپریم کورټ آف پاکستان، های کورټ اسلام آباد چې کوم دی نو هغه هم د دغې ایډیشنل سیشن جج همایون دلاور چې کومه سزا ورولله هغه نل اینډ وایډ ډکلیر کړې ده، بلکې تر دې پورې ویلي دي چې هغه موږ ویزډي کړو ځکه چې یو غلطه فیصله د عمران خان خلاف شوې ده. خو صورتحال عملاً ګراوند باندې دا دی چې د سپریم کورټ د ایکشن نه باوجود، د های کورټ د ایکشن نه باوجود ډایلیکټري ټیکټکس استعمالیږي. بالکل څه وجه نشته چې عمران خان دی مزید نور په جیل کې کینی، خو د هغې نه باوجود یې کینولی دی. آئین چې کم دی کم باندې چې زموږ د عمل کنټیکټ دی هغه څوک په خاطر کې نه راولي. مخکې په 90 ورځې کې صوبایي الیکشن ډیو و هغه دوی ونه کو. اوس د جنرال الیکشن نه دی د تښتېدو مختلفې لارې ګوري. خو موږ به حیثیت یو پاکستاني او به حیثیت یو قوم دا عزم کوو چې 80 کاله پس الله تعالی عمران خان په شکل کې موږ له یو لیډر راکړی دی. د ټولو غلو محاسبه به کوي کم چې نمبر په نمبر په دې 75-76 سال کې راغلي دي او ملک په دواړو لاسو لوټلی. نن د دې قوم دا ځوانان دا بچي نه دي، دا ماشوم دیم په دې خبره باندې پوهه دی چې څوک غل او څوک سات دی. دی به انشاءالله سبا ځوانیږي، خو دوی ته عمران خان چې کومه نظریه، کم سوچ او کم فکر یې ورته ټرانسفر کو نو انشاءالله تعالی هغوی به د دوی په دماغو کې، د دوی په مغزو کې تر و تازه انشاءالله تعالی. دا یو ډېر غټ دغه دی چې په پاکستان کې عمران خان پیدا کړی دی. موږ څه غواړو؟ موږ په دې ملک مین خلک یو، موږ په دې ملک خفه کیږو. همدغه وجه چې موږ د عمران خان ملګري یو، ځکه چې موږ ته پته ده چې په موجوده صورتحال کې پاکستان که د مشکلاتو نه څوک ایستی شي، په یو صحیح ټریک یې اچولی شي، د دې کرپشن خاتمه کولی شي، اکانومي ټیک کولی شي، انټرنیشنل یو سټینډرډ
فورن پالیسی کې تبدیلیانې راوستې شي. پاکستان نه یو ایشین ټایګر په صحیح معنو کې جوړولی شي. نو هغه واحد لیډر چې کم دی نو زمونږ او ستاسو مقبول رهنما چې کم دی جناب عمران خان دی. مونږ یو پرزور مطالبه کوو چې هغه سره د انصاف وشي. دا مونږ چینو نو دا انصاف نه دی. قانون د یو شاګرد او د یو طالب علم په حیث باندې و انصاف هغه دی چې هغه ښکاره شي او ولیدی شي. نو مونږ خو انصاف لا ځکه یو نه چې جج سزا شو چا چې غلطه فیصله ورول هغه ته خو سزا سوناو شوه. خو کوم سړی چې د دغې د جج د فیصلې په وجه باندې په جیل کې پروت دی هغه نه رهایي کېږي. عجیبه غونته کې قانون دی. سپریم کورټ په فیصلو باندې عمل درآمد نشته. په 90 ورځو کې د آئین مطابق الیکشن ډیو دی هغه نه کېږي. مهنګایي اسمان سره خبرې کوي. د بجلی بیلونو ته تاسو وګورئ، د پټرولو قیمتونو ته وګورئ. قوم نن بالکل اخرني پیک ته رسېدلی. موږ وایو چې د خدای په خاطر د موجوده صورتحال او پاکستان د دلدل کې چې کمرتاو شوی دی نو د دې نه د راوتو واحد حل دا دی چې په آئین عمل درآمد وشي، په قانون عمل درآمد وشي، په 90 ورځو کې انتخابات وشي، عمران خان ته انصاف میلو شي، یکسا مواقع پاکستان تحریک انصاف ته میلو شي، الیکشن د فری اینڈ فیر وشي چې چا وګټله دود کا دود پانی کا پانی هغه ته د اقتدار میلو شي هغه به ذمواري. همدغه طریقه ده د ملک ته ټیک کېدو انشاءالله تعالی. او موږ ټول یو ځل بیا عزم کوو چې انشاءالله څو پورې د ملک او د پاکستان هم یو صحیح ټریک ته د عمران خان په قیادت کې نه دی راوستی. نو په کلاره باندې کینو. ستاسو ډېره مهرباني. زما د ټول پاکستان تحریک انصاف ورکرانو ته دا اپیل دی چې انشاءالله دا یو ګټه زمونږ وشوه چې د بل نشان چې و هغې باندې زمونږ الیکشن کمیشن سره کیس و هغه وګټو او زمونږ به د هغې پورې دا دغې چې څو پورې عمران خان په دې کوم جعلي مقدمو کې ګیر شوی دی او جیل کړی دی دا دام چې دی دا د بار ملک بین الاقوامي دام جوړ شوی دی او زمونږ په ملک کې غوړېدلی او دا زمونږ دا شاهین یې نیولی دی. انشاءالله زمونږ د به د هغې پورې دا جدوجهد جاري پوره من احتجاج به جاري چې څو پورې زمونږ دا عمران خان د دې جیل نه دی راوتی او الیکشن آزادانه نه دی شوی. ځکه په 25 کروڑ عوام په دې ملک دي. زما دا خپل دا پوره دغه چې 20 کروڑ عوام د عمران خان فالوور دي. عمران خان دا کوي. عمران خان ولې د خلکو خوښ دی؟ هغه د مسلم دنیا د مسلم کنټري یو ښه لیډر دی. هغه په دې ملک انصاف غواړي. هغه په دې ملک د غریبانانو امداد غواړي. هغه په دې ملک د مریضانو د شفا دپاره هغه یو کارت دغه کړلی. هغه په دې ملک کې و چې ادارې دې په خپل دغه باندې کار کوي چې هره اداره په خپل لین باندې رواني. نو دا ملک په ترقي کې دا واحد د دې حل د عمران خان سره دی او د پاکستان تحریک انصاف سره دی. سیوا خبرې کول نه غواړم. انشاءالله دا د انصاف د لاسونه ما دغه پنجره کې چې په کومه پنجره کې ګیر شوی دی دې ته به زموږ د لاس د انصاف د رسېږي خیري او دا شاهین به موږ انشاءالله راازادېږي او دا ټپسان چې کوم دي دا امپورټډ دا به د دې ملک نه یا بار تښتي او چې کوم دلته دي دا په سړو کې انشاءالله دننه او د حکومت پر پاکستان تحریک انصاف راځي انشاءالله. خبره داره چې زمونږ خبره واضحه ده. زمونږ خو د کرپشن خلاف چې کم دی نه زمونږ خبره ده د عمران خان د سوچ مطابق. موږ د کرپشن خلاف یو او دا تاسو ګورئ چې په هر ځای کې په کومه کرسۍ باندې څوک ناست نه وي ارشاخ پې ولو بیټه ہے او ګلستان کې وجاړ نه کو. په هر ځای کې تاسو وګورئ د دې نه مخې ته په دې مندڼ کې چې کوم دی په زوړ بجټ باندې موږ بحث کړو. په هغې کې هغې وي چې موږ به پکې کمیټي جوړه کړو تاسو له به دا وکړو خو لکه هېڅ قسمه چې کوم دی نه هغې موږ له د هغې څه دغه رانه کړو لکه مطلب لکه د هغې موږ له وضاحت رانه کړو چې دغه زوړ بجټ څنګه استعمال شوی دی. هغې په خپله تا کتلي وو چې هغې وي چې موږ به کمیټي جوړه کړو موږ به ډېر زر کام ته واضحه کړو. ښه د هغې نه وروسته چې کوم دی نو بیا دلته کې دغه چې کوم هغه بجټ هغه ما د ایسي صاحب له راوړو دا میډم چې کوم ده هغه ما د میډم له راوړو دا موږ د کام ته وایو دا میډم صاحب چې کوم دی هغه بجټ اول ته کسان ناسمو. ما ورته میډم صاحب دلته کرپشن روان دی او کلیام کرپشن روان دی. دلته چې کوم سرکاري محکمې دي یا کوم چې کوم دی سیاسي خلک دی هغې زموږ سرکاري ګاډي چې کوم دی د ذاتي دغه لپاره استعمالي لکه هغې د غم خادۍ لپاره زموږ سرکاري ګاډي استعمالي دا کرپشن کلیام دغه دی. هغې میډم د خولې خبره ده ما ته وي توړه بوته وته یعنې یو سړیه چې په دې ملک کې د دې بچو تراشه لکه دې خوا تراشه دې خوا دې بچو چې کوم دی دا د لوږې مري تاسو ردي دي وجود ته وګورئ تاسو چې کوم دی په دې کې هغې وي چې توړه بوته وته دا سرکاري څومره محکمې چې سرکاري ګاډي استعمالي سرکاري تیل استعمالي د دې خلکو سره بیلونه نشته د دې خلکو سره ډوډۍ نشته د دې خلکو چې کوم دی نو د پاکو د لاسه خودکشي کې په دې کې دی وي چې لکه سره دا توړه بوته وته نه دا هغې جواب د هغې میډم ماته نو لکه زه دا خبره کوم چې موږ خو د کرپشن خلاف یو او موږ انشاءالله تعالی چې کوم دی په پاکستان کې او دا اوس چې تاسو ګورئ سیول نافرمانۍ ته شیلړ لکه بیلونه سوځوي نو دا ټیک ده چې حکومت وي عقل یار ہے 120 دا چې کوم خلک لګیا دي دیم په عقل لګیا دي لکه دړه نه په هېڅوک په ملک باندې دي خپه دړه نه یو عمران خان خپه دی که سیاسي
داسې سړی چغه وباسي هم که بل بناوټ دی ټول عقل چې کم دی نه دا ډېر هوښیار شی دی چې کم دی نه هغه خپل وخت هر ټایم بدلي هغه رابدلي خپل حالات چې کمي نه عقل چې کم دی دا چالاک دی دا خلک په عقل اړم دی موږ وایو چې بنیادي د دې ملک چې کم دی نه لکه د دې تبدیلي راشي نو لکه موږ دا خبره کوو چې لکه دا کرپشن ختم شي کم چې 92,000 ګاډي دي په دې ملک کې د خلکو سره دا موږ د مخکې نه دا خبره کوو کم چې د 2,500 اربو تیل دي یا مطلب لکه کم چې کم دی دا چې کم غټ خلک دا ملک خوري دا غریب خلک پکې روک شو نو موږ وایو چې د دې ملک لپاره بنیادي جنگ دی او دا عمران خان دا جنگ بنیادي دی بالکل کاغه اسټابلیشمنت خلاف دی او کاغه چې کم دی سیاسي خلکو خلاف دی چې کم کرپټ دي په کوم کرسو ناشتي تاسو وګورئ نن ټول چې کم دی په دې کرسو باندې هر سړی چې کم دی ځان ته دغه کوي او د غریب عوام مکمل پیل شوی دی غریب عوام چې کم دی ناز شوی دی د دې لپاره چې جهاد غواړي که جنگ غواړي که موږ جیلونو ته ځو که په موږ هرې سختې تېري نو انشاءالله تعالی د دې نسل لپاره د دې بچو لپاره دا زموږ حق دی زموږ فرض دی چې دا به موږ کوو نو لکه موږ دا وایو چې لکه د دې لپاره دا کام دې مرګتیا وکړي او لکه د عمران خان د سوچ مرګتیا وکړي موږ به انشاءالله تعالی نور هم په دې کې چې کله سړی رښتینی شي د دماغ هم کولاو شي مړه د انقلاب هم راولي خو چې سړی دروغجن یا خودغرض یا مفادپرستي ګرنه د دماغ هم نه کولاویږي نو موږ وایو چې انشاءالله تعالی یو انقلاب به راځي او دا به په بین الاقوامي سطح هم راځي دا به پر ملک په سطح هم راځي خو صرف ستاسو د دې مرګرو د حمایت ضرورت دی او دا به ان شاء الله تعالی تاسو وینئ که چېرې موږ له مقرره او دې سملو ته موږ ورسېدو نو دا به تاسو وینئ چې دا ملکونه څنګه جوړېږي دا ملکونه چې کوم روان دي هغه څنګه روانېږي چې دا ملک او دا دنیا به څنګه جوړېږي ان شاء الله تعالی دا زموږ یو جذبه را جدوجہد دی نور خپل کارونه ذاتي موږ بالکل پرېښي دي ډېره مهرباني